الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دا قربانه دا مسائل بارکی دا یو سوال دی چې آیا یو سړی د بل سړی د طرف نه قربانی کولی شي کنه؟ مثلا خاوند د خزی د طرف نه، رور د طرف نه، یا زوی د مور او پلار د طرف نه قربانی کولی شي او کنه؟ او دا چې کله قربانی وکي نو د مور او پلار یا د رور یا د خزی قربانی به وشي کنه؟ نو د دې جواب دا دی چې د بل په اجازت سره داغه د طرف نه قربانی کول دا بالکل جایز دی. یو سړی د چا په اجازت سره داغه د طرف نه قربانی وکي، داغه قربانی به وشي او هغه تبا د قربانی ثواب باقاعده میلاویږي. داغه په ذمه چې کومه قربانی ده هغه د دغه قربانی نه خلاص شو، دغه فریضه ته د ادا شو. دویم سوال دا دی چې آیا یو سړی په سعودي کې دی، هغه د خپل کور والو د طرف نه قربانی کولی شي؟ نو بالکل کولی شي، خدای د پاره یو خبره ضروری ده، هغه دا ده چې کله هغه د خپل کور والو د طرف نه قربانی کوي نو چې التم اختری او دلتم اختری، یعنی اکثر کیږي داسې چې الته اختر نشتا، الته اختر دی او دلته اختر نشتا. نو په داسې صورت کې که هغه د خپل کور والو د طرف نه کم چې په پاکستان کې یا په بل داسې ځای کې اوسېږي چې هلته اختر نشته او هغه د دوی د طرف نه قرباني وکړه، نو دا قرباني به نه کېږي. یعنی ضروري ده چې په دواړو ځایونو کې اختري، چې هلته مختري او دلته مختري. بیا که چا د خپل کور والو د طرف نه قرباني وکړه نو دا قرباني بالکل جایز ده. او د پاکستان کې چې کم خلک اوسېږي د هغوی د طرف نه دوی په سعودي کې قرباني کولی شي.